موږ سره یو ورور سوال کړی دی او دا سوال مختلف خلکو په مختلف انګلز باندې کړی دی. یو کس وی ماته د الله جل جلاله بارک وساوس راځي، بل کس وی ماته د پاکه ناپاکه په بارک وساوس راځي، بل کس وی ماته د طلاقونو په بارک وساوس راځي. ګوره دې باندې ځان پوهه کې د شیطان کار دا دی مسلمان خفه کول، پریشان کول، مسلمان د خپل دین نه بیزاره کول. دې باندې ځان پوهه کې تاسو خپل مایند چینج کې او د الله جل جلاله بارک وساوس راولي، فورن خپل ذهن رب طرف ته متوجه کوي، یا الله ستا ذات ډیر زیات لوی دی، دا شیطان ما تنګي، خدای ما در وساوس نه اوساته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین. دا بار بار ویل شروع کې او ځان ما پریشان کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته صحابه عرض کوي د خدای پیغمبر مونږ ته د الله جل جلاله په بارک مختلف قسم وساوس راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته